الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. نن غالبا 8 نمبر درس دی او پرونی درس کې موږ دا یو څو خبرو وضاحت کړو چې په علم الکلام باندې 15 ادوار تیر شوي. اوله مرحله، دویمه مرحله، دریمه، څلورمه او پنځمه. بیا موږ ویلو چې په ابتدا کې یو درې خبرې پیدا شوي چې اول مرتکب د کبیره چې دا مسلمان دی او که دا کافر دی. نو په دې کې به درې مذاهب وو. دوستانو خوارجو، دې سره معتزله او بیا ورپسې جهمیه او بیا ورپسې اهل سنت والجماعت. دې سره سره موږ د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د خوارجو درې اعتراضات د هغې سره مناظره کړې وه، د هغې وضاحت هم کړی و. دغه شانته کې بیا دوستانو دا بعضې غیر مقلدین اعتراض کوي چې احناف مرجع دي. د دې وضاحت موږ وکړو چې احناف مرجع نه دي دوستانو. دغه شانته کې نن به موږ راځو دوستانو مسله د امامت. نو د مسله د امامت دا هم په ابتدا کې پیدا شوې وه مسله وه. نو د دې په باره کې نور هر څه په کتاب کې موجود دي او دا به وایو چې معتزله ځان ته اصحاب العدل او اصحاب التوحید ولې وایي. په تفصیل سره په دې باندې وضاحت کوو. خو کیدای شي چې موږ د صفاتو ته هم ورسېږو چې معتزله د الله د صفاتو نه انکار کوي چې صفات د باری تعالی دا عین ذات د باری تعالی دی چې دی هغوی صفات نه مني. هغوی وایي که صفات ته منې تعدد د قدماو راځي دا توحید سره منافي ده. په دې باندې بیا څه اعتراضات او جوابات دي به کوو. زه بسم الله کا مسله د امامت نه خبره شروع کړم. مسله امامت په هغه عهد کې چې بله کومه اهمه مسله پیدا شوې وه هغه مسله د امامت وه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړو نو نبي علیه الصلاة والسلام په صراحت سره د کوم خلیفه په باره کې وضاحت نه و کړی. البته په خپل مسله باندې امامت په دوه قسمه دی. په دې موږ مناظره هم کړې ده. ښه تلي مفتي صاحب فیض الحسین صاحب تاسو مناظره اور یو پنجپیری و هغه ویلې په امامت باندې دا د 2017 خبره ده. څو 2017 هغه ترجمه کې دا ترجمه ته ته به چاته ځي ته به خامخا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې هغه دې ترجمه کړي بس هغه دې ومنله. اسلام ثابت شو ټول څه ثابت دي. نو مسله د امامت صغرا او امامت کبرا نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې نبی علیہ السلام په خپل مصلی باندې ودرو. دا دې د اشاره د سیدا څه دي دا تاسو د دوانو امامتونو څه دي قابل شخصیت دی. دا به زمانه بعد امام دوستانو دا بل مشیت هم دا ویل شیرا خطل ما ورته ویل ګور د په خپل مصلی باندې د تاسو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بلا فصل دی په کار خدا و چې خپل د ترسوی درولې خپل کاکای درولې خلق خپل خاندان مخکې کوي. خو ما ګوره د څه مخکې کړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې مور بیبي ورته ویل عائشہ رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې زما پلار د زړه نرم دل دی هغه نشي ودرېدی ستاسو په مزله. نبی علیہ السلام دا به ودرېږي خدا حکم د پیغمبر کنه. نو چې حکم د پیغمبر د حکم نه څوک انکار نشي کولی نو چې پته ولګېدله چې دا د ده دپاره څه وکړی دا الله تعالی او د نبی علیه السلام منتخب کړی. مخکې زه شابه البته په خپله مسله باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مقرر کړی و. د خلیفه په باره کې معمولي اختلاف د صحابه کرام په مابین کې پیدا شوی و لیکن بیا ټول صحابه کرام رضی الله عنهم د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په شمول ټول د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت باندې متفق شو. معصوم محفوظ معذور مثلا صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528 में नबी करीम صلی الله علیه وسلم ने حضرत زید رضی الله تعالی عنہ के बारे में फरमाया انت اخونا و مولانا. کله چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د وفات وخت راغی دا ګوره دوی وایي که نه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دوی ویل چې انت اخونا و مولانا. دغه شاته کې من كنت مولا فعلی نو موږ ورته دلته خو دې دپاره هم دا ویلي انت اخونا و مولانا به دې سره بس کې مولا د مددګار د مولا لس پنځلس معناګانې. کله چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د وفات وخت راغی نو هغوی د خپل ځان نه وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل جانشین مقرر کړو. د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د وفات نه وروسته ټول صحابه کرام رضی الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اسلام کې هغه شخصیت تیر شوی دی چې اوسه پورې دونه فتوحات چا نه دي کړي. تر اوسه پورې دونه فتوحات نو چې تاسو وایئ چې نعوذ بالله د اسلام سره بغض عداوت نو بیا د اسلام خدمت ولې کوم؟ دنیا کې اسلام ولې خپروم؟ دنیا کې خو د اسلام مخالفت عبد الله ابن ابي ابن سلول هم ځان ته ویلو چې زه مسلمان یم. په ظاهر کلمه ویلې او پیغمبر جنازه غوښتله چې وي کړې الله ویل کاویا پیرم جنازو کې نه بخم. نو که چېرته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله بیا د اسلام خدمت کولو او بیا دا چا شهید کو چا ابو لولو مجوسی شهید کو هغه سړی چې هغه دوستانو ته سوچو کړه ته خبر شي ابو لولو مجوسی دوی هلته
هغه د مزار د تهران کې او غټ شجاع الدین ورته لیکلی دی، شجاع الدین بهادر د دین بابا لقبونه ورته ورکړي چې دی خو موږ دپاره دا کړي. نو آیا د اسلام د یو دومره لوی دشمن سره چې ته داسې القابات ورکړې ته څنګه مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د وفات نه وروسته ټول صحابه کرام رضی الله عنهم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خلافت باندې متفق شو. کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفات وخت راغی نو هغوی مبارک صحابه کرامو ته اجازه ورکړه چې تاسو فیصله وکړئ. د صحابه کرامو د رای مطابق حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفه شو او ټول صحابه کرام رضی الله عنهم بیعت وکړه. تاسو کوشش کوئ خاطر لږ تاریخ نظر تاریخ لږ مطالعه کوئ، دا ابن کثیر البدایه والنهایه تاریخ طبری دا نور تاریخونه لږ سنا کوئ، دا مطالعه کوئ، د دې صحابه کرامو دغه نه به خبر شئ. چې کله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د شهادت عمدنه واقعه وشوه د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په اصرار سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلیفه شو. دا په اتفاق رای سره څلورم خلیفه منتخب شو. د معتزله وضاحت په قدیم کلامي فرقو کې یو فرقه د معتزله هم ده، کوم ته چې په عباسي دور کې حکومت کې عروج حاصل شو. په دې مذهب کې لوی اهل علم پیدا شو. د امامت په مسله باندې د دوی هغه نقطه نظر دی کوم چې د اهل سنت دی او د عقاید په تشریح کې او د قران کریم په توضیح د قران توضیح ته دوی عقل ته ترجیح ورکوي. لکه د منیر شاکر دا شاګردان چې دي دا چې څونه مشهور دا برکت علي دی، ابو فاطمه په نوم یو کس دی، داسې شهاب بلک دی، اوس یو خان په نوم یو هلک دی او بس صرف قرانونه یو پکې یونس په نوم یو هلک دی. دا شپږ اتیا هلکان دي موږ سره اوس مناظرې کوي. دوی څه کوي بس قران کې صرف عقل ته ترجیح ورکوي. نور د دې یو حبیب په نوم دی او حبیب چې دی مستند عالم دین دی، هغه چې ویل چېرې پته نه لګي چې نبي علیه السلام سره باید څه کېږي. هغه ویډیو تاسو کتلې ده او واورئ پیغمبر سره پته نه لګي چا سره به څه کېږي. نو دا خلک چې دي دا سړی دیوبندي وایي، زه دیوبندي فارغ شوی عالم یم، خو زه اوس اورېدلی یم 12 کاله اوس ما قرآن کې تحقیق وکړو. څه وکړو ما اوس پرې پوهېږي وایي اوس هم روان یم. نو ما 12 کالو کې پرې پوه نه شوې ته به نور څه ونه وخلې چې ته په قرآن پوهېږي. خو راشه قرآن د پوهېدو دپاره خو اسانه دا ده چې ته لاړ شه مفسرینو اقوال وګوره، تاریخ وګوره، راشه خپل اسلاف وګوره چې دوی نه دوی څه مطلب اخیستی په خپله پرې پوهېږي. ځکه هغوی په نصوص کې د متبادل الفاظو تاویلاتو نه کار غستلو، دغه تاویلات هغوی کولو دوی کوي دوستانو، لیکن دومره تاویلات به نه کول څومره چې اسماعیلي او اثنا عشریه فرقو اثنا عشریه دوستانو. اوس دا چې کوم دي دا اثنا عشریه ولا دي دا شیعګان د دغه د معتزله د فرقې بنیاد واصل بن عطا مولود 80 هجري متوفى دا په 131 کې وفات شوی او د هغه ملګری عمر بن عبید ایخه دی نقل کول شي. حسن بصري رحمه الله ته صاحب راغو ته پوښتنه وکړه چې بعض خلک وایي چې مرتکب د ګناه کبیره کافر ګرځي، لیکن څنګه چې د خوارج مذهب او یا بعض خلک وایي چې ایمان لرونکي ته ګناه هیڅ نقصان نه ورکوي، لکه مرجئه مذهب دا وکړه پرونه مو ویل. په دې سلسله کې تاسو څه فیصله وکړئ؟ حسن بصري رحمه الله غور او فکر کولو نو واصل بن عطا کوم چې د حسن بصري رحمه الله په شاګردانو کې شامل او هغه په مجلس کې موجود نو هغه ویل چې زه وایم چې د ګناه کبیره مرتکب نه کافر دی او نه مسلمان، بلکې دا دواړه په درمیان کې یو درجه کې دي. حسن بصري رحمه الله چې دا جواب ورکړ نو خفه شو او واصل بن عطا ته ویل چې ته زما مجلس نه لاړ شه، اعتزل عنا. نو واصل او د هغه ملګري عمر بن عبید د مجلس نه لاړل نو ځکه دوی ته د معتزله وایي. معتزله د انسان د افعال مبارک دا نظریه لري چې انسان د خپل اعمالو په صادرولو باندې طاقت او قدرت لري. نو د دې د وجې نه دوی ته د اهل سنت په کتابونو کې په کثرت سره د قدریه لفظ هم ورته ویل کېږي او دا منیر شاکر ډله دا ټول پکې شامل دي. لیکن په خپله معتزله ځان ته اصحاب العدل والتوحید وایي. دوی ځان ته څه وایي؟ دوی ځان ته توحیدیان نه وایي. څه وایي؟ دغه همغه نوم یې د هغوی نه راپټ کړی دی که نه، او چې بیا ورته وایي چې ته څه معتزلي بیا خفه کېږي. ځکه د هغوی په اصول خمسه کې عدل او توحید هم شامل دی. وروسته بیا د معتزله او چې دوی ځان ته څه وایي؟ توحیدیان، اصحاب توحید ځان ته وایي. دوی هم ځان ته هغوی هم ځان ته اصحاب العدل او اصحاب التوحید. څومره ښایسته نوم دی والله چې دومره ښایسته نومونه په ځان ایښي دي. وروسته بیا دا فرقه په مختلفو فرقو باندې لیکن په خپله دلته یو دې سره شروع کړه. لیکن په خپله معتزله ځان ته اصحاب العدل والتوحید وایي ځکه د هغوی په اصول خمسه کې عدل او توحید هم شامل دی. وروسته بیا دا فرقه په مختلفو فرقو باندې تقسیم شوه. شیخ عبدالقادر جیلاني بغدادي رحمه الله د معتزله 10 فرقې ذکر کړي دي. د 10 فرقې ذکر کړي دي. ښه، معتزله فرقې ته په یو زمانه کې خاص مقبولیت حاصل و ځکه بنو امیه کې یزید بن ولید او مروان بن محمد د معتزله نقطه نظر قبول کړی و او عباسي خلفاو هم د دې نه متاثره و او بالخصوص مامون الرشید او معتزلي عالم احمد بن ابي داود نه متاثر شوی و او اعتزال قبول کړی و. دا د معتزله د عروج دور
مامون د حکومت په طاقت سره دا فکر نافذ کولو کوشش وکړو تر دې پورې چې د دې فکر مخالفینو ته سخت سزاګان ورکړي. په هغوی کې امام احمد بن حنبل رحمهم الله او بعض نور علما اهل سنت ته ډېر تکلیف ورسولو. کله چې متوکل خلیفه شو نو هغه د معتزله د هغه نظریه په قوم کې دوی ویل چې قرآن مخلوق دی، د هغه نظریه لزوم یې ختم کړو او د دې نظریې سره د مخالفت والا ته چې کوم سزاګانې او عدالتونه قایم کړي وو هغه یې ختم کړل. شیخ صاحب الله ژوندی نقیب الله شیخ صاحب ویلی چې تاسو پېژنئ هغه په دوره کې دا واقع محکرانه وي. امامون ته یو کس راغی ژړل چې ولې قرآن مړ شوی دی او دوی چې خدای دې قرآن که نو قرآن څه مخلوق دی چې مړ کېږي، خو تاسو وایئ چې قرآن مخلوق دی. بیا سوچ وشو ګوره یو عام سړی دی، ګوره هغه عقلي دلیل یې بیان کړو که نه چې هلکه قرآن مړ شوی دی. ما ورته ویل چې هلکه کافر زامن قرآن مخلوق دی چې مړ کېږي، خو تاسو وایئ چې قرآن ده بیا سوچ وکړو چې هلکه تاسو په ګډ وډو موږ سره او اهل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل کې اچولې او هغه کوړې ورکړې وي، هغه باندې ته درس او تدریس په بد کړو. یوازې دا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موږ بار بار بیانو چې مشهور دی. نور د دې سره په صلحو زمونږ شیخ الحدیثان محدثینو ته تکلیفونه رسولي او حال دا چې خپل انکار کوي چې قرآن مړ شوی نه دی. د معتزله پنځه بنیادي عقاید د عقایدو په سلسله کې د معتزله بنیاد په پنځه عقایدو باندې قایم دي. اول توحید، دویم عدل، دریم وعده او وعید دی، څلورم د ایمان او کفر په مابین کې د یو بلې درجې هم قایل دي چې مرتکب د ګناه کبیره کافر دی نه کافر دی او نه مؤمن دی. پنځم امر بالمعروف او نهی عن المنکر. اول توحید دی، دویم عدل دی، دریم وعده او وعید، څلورم د ایمان او د کفر په منځ کې منزله بین منزلتین او څلورم پنځم نمبر امر بالمعروف او نهی عن المنکر. اول د توحید وضاحت صاحب سره د توحید کې به د الله د صفاتونو انکار وکړو. څه وکړو؟ د الله د صفاتونو اول کې صفات د باری تعالی غنې نو دا د توحید سره منافی دي. د معتزله په نس د توحید نه مراد صرف د الله تعالی ذات ازلی او قدیم دي، ځکه هغوی د الله تعالی صفات لکه علم، قدرت، اراده، حیا، سمع، بصر وغیره نه انکار کوي. د هغوی خیال دی که چېرته د الله تعالی صفات ومني نو بیا خو د الله تعالی د ذات نه علاوه به هم قدیم او ازلی راشي. صفات د الله قدیم ګڼي نو بیا خو د الله د ذات نه علاوه د نورم قدیم څیزونه وګڼل. شابه د هغوی خیال کوم چې د توحید نه منافي دی. د الله تعالی په صفاتو کې یو صفت کلام هم دی او قرآن کریم د هم د الله تعالی کلام دی. که چېرته قرآن ازلی ګڼي نو دا هم د توحید نه منافي دی. نو ځکه هغوی د قرآن د مخلوق دلته د قرآن د مخلوق کېدو عقیده چې دوی راوړه چې قرآن دا کلام دی. قرآن نو کلام که ته ازلی ګڼي نو دا د څه کېږي؟ د توحید سره منافي دی. نو د دې وجې نه دوی ویل چې قرآن مخلوق دی. نو چې کله ورته ویل چې قرآن مړ شوی دی او ورته ویل چې قرآن څنګه مړ کېږي داسې مخلوق هم دی، نو تاسو دا عقیده لرئ. قرآن کریم مخکې نه و، بیا وروسته الله تعالی پیدا کړو. د خلق قرآن مسله د عباسي دور حکومت کې د معتزله او اهل سنت په مابین کې سختې معرکې شوې دي. ځکه خو امام احمد بن حنبل رحمه الله ته او داسې نور علما کرامو ته یې سخت تکالیف رسولي وو. لیکن د صفاتو د نه ازلي کېدو مطلب دا نه دی چې الله هلته علم نشته. هغوی وایي چې الله ته علم داسې انکار نه کوي، بلکې هغوی وایي صفات د باري تعالی عین ذات د باري تعالی. هغوی وایي چې دا صفات خو شته خو د عین ذات د باري تعالی دی. معتزله وایي نصارا د درې قدما دلته اوس وایي چې ګوره نصارا چې دي د درې قدما ګڼي دی کافر دي او تاسو خو د الله دپاره شپږ اته نهه صفاتونه ثابتوئ، نو تاسو به څنګه د کفر نه بچ شئ؟ دا اعتراض وي. معتزله وایي نصارا د درې قدماو په منلو سره کافر ګرځولي شوي دي، نو د اته صفاتو د قایلینو د کفر به څه حال وي؟ الله تعالی روح القدس او عیسی علیه السلام د دوی دا عقیده ده چې درې خدایان دي. د تثلیث چې کوم عقیده وه ترینټي ورته ویل کېږي، ترینټي انګریزي ژبه کې غالبا او د تثلیث عقیده. نو دوی وایي جواب صفات نه د الله تعالی عین دی او نه غیر دی. د غیر معنی دا ده چې صفات د باری تعالی نه عین دي نه غیر دي. څه معنی؟ د مطلب دلته وضاحت موجود دی. د غیر معنی دا ده چې د یو څیز انفکاک د بل ممکن وي دوستانو، غیر دی ته وایي. او د صفات د باری تعالی د الله نه انفکاکی نه راځي دوستانو. وایي وشابه صفات د الله تعالی عین دی او نه غیر دی. د غیر معنی دا ده چې یو څیز انفکاک د بل څیز نه ممکن وي. صفات د باری تعالی نه جدا کېدی شي نه لکه او دلته د باری تعالی د صفاتو انفکاک ممکن نه دی دوستانو چې الله موجود دی سره د صفاتو به. ګوره تاسو باندې دا موږ ولې بیانوو؟ دا د الحاد دپاره بنیاد دی. تا باندې به تپوس وکړي زه ولې پیدا کړم،
زه به د سره پیدا کولی نه ته به ورته ووایې چې د الله تعالی صفات دی او صفت د خالقیت دی د خالقیت د صفت تقاضا دا وه چې دا به څه کوي مخلوق به پیدا کوي د الله صفات دی او صفت د معبودیت دی د معبودیت صفات تقاضا دا وه چې موږ به خامخا څه کوو عبادت به کوو نو چې کله ته بیا په دې موضوع هغوی سره بحث کوې نو بیا ستا خبره څه ده مدلله خو چې صفات ومني او چې د معتزله په نزد د معتزله عقیده خپله کې چې صفات نه مني بیا به څه کوي زر ده لهذا د صفاتو غیر الله کېدل لازم نشو او د تعدد د قدماو محال نه دی بلکې محال نه دی بلکې تعدد د قدماو متغایره محال دی چې صفات دوستانو چې هغه قدما چې متغایره وي نعوذ بالله چې ته د خدای سره بل خدای ومني ته څه وایې چې ته وایې چې خدایان ډېر دي بیا دا دوستانو څه کېږي دلته متغایره شي بیا به ته دا قدیم ګڼې چې دواړه قدیم ګڼې نو بیا د شرک وکړو دوستانو او قرآن کې الله فرمایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا او هغه دلته نه لازمیږي ځکه چې د تغایر معنا یو د بل نه جدا کېدو امکان دی او همدارنګه په تعدد او تکثر د اشیاء متعدده کې تغایر یعنی یو د بل نه جدا کېدل په ممکن کېدو پورې موقوف دي او صفات د باری تعالی په خپل منځ کې په داسې شان سره د یو بل نه غیر دي چې معنی یې نشته لهذا تعدد او تکثر متحقق نشو او نصارا خو ځکه کافر ګرځولي شوي دي چې هغوی د تعدد د قدمو متغایره قایل دي په خلاف د اشاعره او ماتوریدیه ځکه چې هغوی د دې قایل نه دي په وجه د دې چې دا محال دي پوه شوې لکه که نه پوه شي بیا به وضاحت وکړو بیا دا واورئ په صفات تفصیل سره د ذوات قدیمه تعدد محال دی کم چې دلته نه لازمیږي او نه د صفات قدیمه تعدد د محال دی لکه چې مخکې تیر شو دې صفات لره په عین ذات باری تعالی منلو سره ډېر محالات لازمیږي ځکه چې د عینیت تعلق د جانبینو نه وي که چېرته صفات د باری تعالی عین ذات وګرځي بیا به ذات د باری تعالی د هر صفت عین وي او هغه ډېر محالات ګوره تاسو باندې څو اعتراضات بیا راځي چې ته صفات د باری تعالی عین ذات د باری تعالی ګڼي څه معنا مثلا علم صفت چې عین ذات علم د الله یو صفت دی دا ته عین ذات د باری تعالی وګڼلو نو د الله تعالی بل صفت د قدرت دی نو علم د قدرت وګڼلو چې ته وایې چې صفت د باری تعالی علم دی نو د الله تعالی بل صفت دی حی قیوم نو علم د حی قیوم وګڼلو اوس راځه داسې فټ کوه ورپسې مثلا علم صفت چې عین ذات باری تعالی شي او ذات باری تعالی عین قدرت دی نو علم عین قدرت علم دی یعنی قدرت کو چې علم عین ذات باری تعالی شي او ذات باری تعالی عین حیات دی نو علم عین حیات علم نه د حیات جوړ کو چې علم عین ذات باری تعالی شي او باری تعالی عالم دی نو علم عین عالم شو علم عین ذات باری تعالی شي او ذات باری تعالی حی دی نو علم حی وګرځیدو نمبر 5 چې علم عین ذات باری تعالی شي او ذات باری تعالی قادر دی نو علم قادر شو فقم علم چې عین ذات باری تعالی شي او ذات باری تعالی صانع للعالم او معبود للخلق دی نو علم عین صانع للعالم او معبود للخلق وګرځي علم د معبود للخلق وګرځاو دوستانو اوس بل طرف ته د عینیت په لحاظ کولو سره هم محالات لازمیږي چې د یو محال مثال هم شته دی تاسو ورته وایئ چې صفات د باری تعالی نه عین دی او نه غیر دی دا غیر معنا دا ده چې د یو بل نه انفکاک ممکن وي د الله نه صفات انفکاک ممکن نه دی واجب تعالی عین علم غیر قائم بالذات اوس دلته بل دا خطرناک سوال دی دا سوال چې دی دا خو بالکل ګوره دا علم چې دی چې واجب تعالی عین علم شي او علم غیر قائم بالذات وي دلته خو دی الله تعالی دی غیر قائم بالذات وګڼلو نو واجب تعالی غیر قائم بالذات وګرځیدو او حال دا چې دا محال دی نو ثابته شو چې صفات لره عین ذات د باری تعالی منلو سره ډېر محالات لازمیږي نو په دې وجه صفات عین ذات د باری تعالی نه دي دا علم په خپل ذات علم بالذات دی که علم بالغیر دی علم تاسو تر اوس علم حاصل دی کنه تاسو دا علم دا ذات لري دا یو صفت دی نو خو صفت دونو چې تا دا عین ذات د باری تعالی دی وګڼو په دې پوه نه شوي تاسو پوه شوي پې کنه پوه شوي پې کنه چې پوه شوي مخکې وضاحت مسله د صفات د باری تعالی انتهایی مشکله مسله ده او هغه داسې چې صفات بس دې کې ډېرې خبرې مه کوئ ځان پکې مه ګمراه کوئ پوه شولې دې کې ډېر مخکې مه ځئ دونه کوئ په قدر د ضرورت چې ملحدینو له څه کوئ تاسو جواب ورکولی شئ چې صفات زائد علی الذات دي او که عین د الله په ذات کې خبرې نه کوئ دې ته به اجازه نه ورکوئ ښه که زائد علی الذات شي نو ممکن دي که واجب دي د دې مشکل په وجه معتزله او فلاسفه د صفاتو نه انکار کړی دی او دلیل یې دا دی که صفات ثابت او ومنلی شي نو د دوو حالو نه به خالي نه وي یا به حادث وي یا به قدیم وي د حادث منلو په صورت کې قیام د حوادثو لازمیږي دلته دوی ته مشکل پیدا شو دلته مشکل پیدا شو دا وضاحت وی او بیا دې ته توجه سره وګورئ دا
بالکل د زړه په غوږونو راواورئ. مسله د صفات دلته معتزله خو د عقل په بنا فیصلې شروع کړې، دوی له مشکل پیدا شو. نو دوی ویل یار که صفات د باری تعالی، که صفات د باری تعالی صفات زائد علی الذات دي او کو عین دي، نو که زائد علی الذات شي نو ممکن دي که واجب دي، دا صفات ممکن دي که واجب دي. نو د دې مشکل په وجه معتزله او فلاسفه د صفاتونو انکار کړی دی. او دلیل دا دی که صفات ثابت ومنل شي نو د دوه حالونو که ته وایې چې صفت منې په ده کې به دوه حالات راځي، یا به حادث وي یا به حادث وي یا به قدیم وي. د حادث منلو په صورت کې قیام د که حوادث ته وایې چې صفات د باری تعالی حادث دي نو دا قیام د حوادثو د ذات د باری تعالی پورې لازم کو او دوستانو. دا محال دی. او د قدیم منلو په صورت کې تعدد د قدمو راځي، دا توحید سره وایي منافی دی. نو په دې وجه صفات د ثبوت نه انکار کړی دی. پوه شولې؟ دا د دې وضاحت وشو. فرقه کراميه وایي که صفات قدیم ومنل شي نو تعدد د قدمو لازمیږي او دا د توحید سره منافی دی، لهدا صفات حادث منل پکار دی. دا کرامه چې دی وایي چې صفات خودي خو صفات مني خو صفات حادث مني دوستانو. او د حوادث قیام په ذات د باری تعالی دوی دا جایز ګڼي. دا څه کوي دی وخت کې اشاعره دا سوچ وکړو چې صفات د حادث منلو په صورت کې ذات باری تعالی محل د حوادث ګرځي او کنه دوستانو، ځکه چې هغوی صفات قدیم منلي دي، خو کله چې په دوی باندې تعدد د قدما او د غیر الله د قدیم کېدو اعتراض وارد دلته په منګه مې اعتراض راغی، اهل سنت والجماعت باندې مې اعتراض راغی دوستانو. نو دوی ویل چې صفات د باری تعالی نه عین دي او نه غیر دي. مثال د لاس دی، دا لاس نه عین دی او نه غیر دی. عین هم نه دی، که دا لاس دی د چا نه کټ کو دا به بیا هم ژوند دی، خو غیر هم نه دی، که دا کټ کېږي څه به کېږي، تعالی به درد نقصان به درته ملاوي دوستانو. داسې نور مثالونه. نو داسې وویل چې صفات نه د ذات باری تعالی عین دي او نه غیر دي. اشاعره یو اعتراض وارد شوی دی. دا کوم اعتراض وارد شوی دی د دې جواب صفات د باری تعالی د ذات د باری نه عین دي او نه غیر دي. په دې کې تعارض دی. ظاهر ته وایي چې دا وایي په ظاهر کې دا ارتفاع د نقیضیانو ده چې نه عینیت دی او نه غیریت دی، او په حقیقت کې دا اجتماع د نقیضیانو ده. او هغه داسې چې کله صفات د باری تعالی د ذات د باری تعالی عین دي نو غیر عین نه دی، چې عین نه دی نو غیر ثابت شو. کله چې غیر نه دی نو عینیت ثابت شو. هم دې ته اجتماع د نقیضین ویلی شي. د عینیت مطلب دا دی چې د دواړو مفهوم یو وي، او د غیریت معنا د دواړو مفهوم یو، او د غیریت مطلب دا دی چې د دواړو مفهوم جدا جدا وي، یو نه وي. او د عینیت او غیریت په منځ کې بله واسطه نشته. که چېرته یو نه وي نو دویم به ضرور وي. د دې دوستانو مختلف جوابات موږ کړي دي. د دې جواب دا دی چې په عینیت او غیریت کې تناقض پکې نشته چې دا تاسو ته پکې تناقض ښکاري. اوس جواب واورئ. بلکې د دواړو په منځ کې واسطه ده. دلته واسطه موجوده ده چې هغه داسې چې د یو څیز مفهوم بعینه د بل څیز مفهوم نه وي نو د عینیت نفي وشوه. لیکن د یو ذات د باری تعالی جدا دی او صفات جدا دي، د عینیت نفي وشوه که ونه شوه؟ که نه پوهېږي په دې د مخکې مه ځئ. لیکن په دې دواړو کې هېڅ یو د بل نه بغیر نشي موندل کېدی. د غیرت نفي مو شوه، د غیرت نفي وشوه. الله موجود دی نو د الله صفات به موجود وي، نو د غیرت نفي هم وشوه دوستانو. بس دا خبره ممکنه ده چې په یو ځای کې نه غیریت وي او نه عینیت وي. یو ځای کې دا ممکن ده چې نه به پکې عینیت به وي او نه به پکې غیرت وي، بلکې د دواړو په منځ کې یو واسطه موجوده ده. او د دې متعلق اجتماع د نقیضیانو نه ده دوستانو. او د دې متعلق څلور مثالونه څلور مثالونه تاسو له موږ درکوو چې دې کې نه عینیت دی او نه غیریت دی دوستانو. اول د کل او جز په منځ کې. نمبر دویم د ذات او صفاتو د باری تعالی په منځ کې. دریم بعض صفات د باری تعالی او بعض نور صفات د باری تعالی په منځ کې. څلورم واحد من العشره او عشره په منځ کې. څه مطلب وایي؟ د کل او جز په منځ کې په دې وجه چې د دې دواړو مفهوم یو نه دی بلکې جدا جدا دی. کل د خپل کل چې دی اجزاء نه مرکب دی. کل د خپل اجزاء نه مرکب دی او جزء د خپل اجزاء نه مرکب دی کنه. مخکې ځه شابه. او اجزاء مرکب نه وي بسيط وي نو د عینیت نفي وشوه. او غیریت په دې وجه نشته چې په دې دواړو کې یو بغیر د بل نه مونږ کېدی نشي. کل د جز نه بغیر نشي مونږ کېدی. کل د جز نه بغیر کېدی شي، جز د کل نه بغیر کېدی شي. نشي چې جز نه وي کل به څنګه جوړېږي؟ نو دلته نه عینیت شو نه غیریت شابه. نو دارنګې جز هم د کل نه بغیر مونږ کېدی نشي نو د غیریت نفي وشوه. دویم ذات د باری تعالی او صفات د باری تعالی کې عینیت په دې وجه نشته چې د دواړو مفهوم یو نه دی. د ذات جدا مفهوم دی او صفاتو د باری تعالی جدا مفهوم دی. ځکه چې ذات د باری تعالی هغه واجب الوجود ته ویل شي د چا چې وجود الہ الخلق مولانا قدیم وموصوف باوصاف الكمال والحي المدبر كل امر والحق المقدر ذو الجلال مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال.
صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه جنفصال صفات الذات والافعال ترا قديمات مصونات الزوال نسمى الله شيئا لا كالاشياء وذاتا عن جهات ست خالي شابس يعني قائم بذاته وي او عدم محال وي او صفت د قدیم کېدو په وجه غیر قائم بذاته وي یعنی په خپل بذاته قائم نه وي بلکې په ذات د باری تعالی پورې قائم وي نو د عینیت نه فدل او غیریت په دې غیرت په ول نشته چې د یو وجود د بل نه بغیر مندل کېدې شي نو د غیریت نفي اوسوه ګوره د یو وجود د بل نه بغیر مندل کېږي صفات د الله تعالی جدا دي ذات د الله تعالی جدا دي دلته د غیرت نه وشو کنه دوستانو ځکه چې دواړه ازلی دي او زوال محال دي نو مغایرت اونه مندل شو دریم بعض صفات د باری تعالی د بعض نور صفات په منځ کې نه عینیت او نه غیریت څه معنا عینیت خو ځکه نشته مثلا علم یو صفت دی علم دی او قدرت بل صفت دی نو د دواړو مفهوم یو دی څه نه لکه علم جدا دی او قدرت جدا دی دوستانو مفهوم یو نه دی عینیت نفي شو او غیریت نفي شو کنه عینیت په دا وی چې دا دواړه یو تا ګڼلې موږ قدرت جدا ګڼو علم جدا ګڼو عینیت نه بوشو غیرت ولې نه شو غیرت په دې وجه نشته چې صفات د باری تعالی ازلی وي او کوم شي چې ازلی وي هغه معدوم نه وي ادم باندې راځي نو د دوی په منځ کې انفکاک نشته ولې دواړه صفات ازلی دي علم او قدرت ازلی دي نو چې ازلی دي انفکاک نشته نو چې انفکاک نشته غیرت نه به موشو او چرته چې انفکاک نشي کېدی هلته مغایرت هم نه وي لهذا په صفاتو کې غیریت نفي اوسوه وسلورم واحد من العشره وعشره په عینیت په دې وجه نشته چې د واحد من العشره د عشره مفهوم نه دی عشره کل دی او عشره کل شو لس دا کل شو تا لس عدد رواسو دا کل دی او واحد من العشره یو دا د جز دی او کل د خپل اجزاء نه مرکب وي هر کله چې جز مرکب نه دی بسيط دی نو د عینیت نفي اوسوه او غیریت په دې وجه نشته چې یو د بل نه بغیر نشي مونږ کېده ځکه چې عشره بغیر د واحد نه وي او واحد من العشره بغیر د عشره نه نشي مونږ کېدل نو د غیریت نفي اوسوه لهذا عینیت او غیریت دواړه نفي اوسوه دا څلور داسې مثالونه دي په کوم چې نه غیریت او نه عینیت لهذا ثابت شو چې په دواړو کې تناقض نشته بلکې د دوی په منځ کې واسطه د توجیه لقائد په باندې شرح لقائد به اور پسې وګورئ دوستانو دیم عدم وضاحت سټیم دی ما دا غړم